د خدای د پاره منځونه سم د الله په خاطر منځونه سم کوي. خاص کر مشرانو ته وایم، بیا خاص کر چې کوم چا ژری پرې شي دي د خلکو دا خیال دی دا ډیر پوه دی دا ډیر وشار دی دا ډیر پیغمبر علی السلام ته ورنږدې دي، ظالم ته په دا ژره جهان خطا باسي. نو خو اسی دي ژره پرې چې نه محمد رسول الله پیژنې نه سنت پیژنې. نو زموږ خلک د مانځه سره ډیر ظلم کوي. حتی د الله رسول فرمایي چې کوم سړی داسې لمونځ کوي ملائکه دغه لمونځ په تور جامه کې وپی چې دا سړی پر دا مخ ولي خدای دې دغه در په در کله دا لمونځ ورته ویل کزه چې در په در کړ. نو پښتانه چې دي هغه لمونځ تباہ او برباد کوي. د ګر جهان ډیر کوي، تر ګر جهان لمونځ ډیر کوي، تر ګر جهان پر مېن دي، تر ګر جهان د مانځه شوکیا دي، لیکن زده نه دي. والله کبدا خبر دي چې الحمدلله ویل په مانځه کې څه ده، والله کبدا خبر دي چې رکوع په مانځه کې څه ده، والله کبدا خبر دي چې دا سجده په مانځه کې څه ده، په دې والله خبر دي چې التحیات بس خوشاله. وطيب مالک دا حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل غلا خو ډیره لویه ګناه ده، بدکاریم ډیره لویه ګناه ده، شرابم ډیره لویه ګناه ده. د الله رسول فرمایي تر دې لا غټه ګناه در وشه و خدای را وشه یا رسول الله، تر دې لا هم غټه ګناه در وشه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایلو صحابه ته ول و درویش شم بدترین غلا در وشه چې در دې سزا زیاته و خدای را وشه یا رسول الله. پیغمبر سم فرمایي رکوع او سجده سم سم نه کول، لمن سم سم نه کول، رکوع ما خاصه سر شوکی. الان کې دا درې سره مذاهب یو د امام صاحب مذهب دادی چې مطلب د تعدیل الارکان د په منځ کې واجب دي. امام احمد بن حنبل، امام شافعی صاحب رحمه الله، امام مالک صاحب هغه وای دا فرض دي. تبه په د رکوع چې کې د استا سر استعمال استا شاب ټوله برابر راځي، خالي سر بنه شو کوي. یو امام صاحب رحمه الله فرمایي چې المنځ خو د سید سو خو لیکن اعاده واجب درګرځي ول تا واجب پکې پرې شوول صحیح سلو. نو دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر دې نو بیا لوی غل نسته چې په مانځ کې غلا کوي، هغه رکوع سم مکوا سجده سم مکوا. او څومره بد خبره د پښتانه سم منځونه نه کوي، پښتانه قطعا سم منځونه نه کوي، ډېر کمزوري سپینځري سړی به مشر سړی به لنګوټه به تړلی زرب لري، لیکن دی به داسې منځو کې د رکوع خالص سر شوکی بیرته راپورته آی څه کوي ظالمه دومره بیا سجدی لر ولاړ سي لاسونه دي چیرې دي او ته چیرې. د الله رسول فرمایي وای ته چې کله لمونځ کوي ستا پر سر باندې د ګناه بار پروت، نو چې ته کله سجدی لر ولاړې د ستا د ګناه بار لاندې لس چې تر پورته شي بیا هغه بار ستا پر وجو ستا پر سر باندې نه، نو پر دغه سجده او پر دې رکوع خو ما ته نوري ګناوي چې دغه وګټل د خدای د پاره منځونه سم د الله په خاطر منځونه سم کوي. خاص کر مشرانو ته وایم، بیا خاص کر چې کوم چا ژری پرې شي دي د خلکو دا خیال دی دا ډیر پوه دی دا ډیر وشار دی دا ډیر پیغمبر علی السلام ته ورنږدې دي، ظالم ته په دا ژره جهان خطا باسي. نو خو اسی دي ژره پرې چې نه محمد رسول الله پیژنې نه سنت پیژنې. نو زموږ خلک د مانځه سره ډیر ظلم کوي. حتی د الله رسول فرمایي چې کوم سړی داسې لمونځ کوي ملائکه دغه لمونځ په تور جامه کې وپی چې دا سړی پر دا مخ ولي خدای دې دغه در په در کله دا لمونځ ورته ویل کزه چې در په در کړ. سیدا سم منځ کوي، رکوع سم کوي، سجده سم کوي، پروا نه لري 2 منټه به زیات ولګيږي. زموږ خلک هغه شیخ حسن جان صاحب رحمه الله به فرمایل د چې کله بلوچستان رالی ویل ول بلوچستان تاسو یو نسوار مکوي ډیر ښه شي دی ډیر ګنده شي دی او یو د منځونه سم کو امامانو ته ول منځونه سم ورکوي دا استیسه د منځونه زده کړی نه رکوع برابر ده نه سجده برابر ده. سیدا د الله رسول فرمای ګوره بدکار سړی شرابي سړی غل سړی غټه ګناه ده. د الله رسول فرمایي تر دې بل غټه ګناه در وشم غټه غلا در وشم بدترین غلا به در وشم هغه په مانځ کې غلا ده. مش خلک څنګه منځونه نه کوي. ګور یو لوی فوجي را واخله یو لوی سړی را واخله لوی جج را واخله هغه چې جج منځ کې څونه باندې سیجاو او چې د کرا منځ کې څونه شخوان کوي دا چې د هر صوفي د هر لنګوټي والا د هر ژری والا چې جج منځ کې دادې بدخوان کوي. صحیح سلو ډیر نو د الله رسول فرمایي تاسو څه فکر دي دا ګناه څنګه ګناه غول دا کو ډیر لوی ګناه ده. د الله رسول فرمایي دا ګناه کبیره ده. د الله رسول فرمایي در دې زبر در ورشه بدترین ګناه چې هغه د سړی څه کوي په مانځ کې غلا کوي. خاص کر موږ خلک خولي نفسر کوي. سیدا ټیک د سلفیان وایي چې ورور موږ بغیر د خلیل من سنت کولای سو و دې کې تا ته صدر پیښه ده د امام صاحب نوم یا په کوم خلا اخلي ولې د امام صاحب بدنامي کوي
ولې د امام صاحب مطلب بے عزتی چې دا کوي نو پر امام صاحب ته د خبرې او د ځان یو شی جوړ کا یا خو یو طرف ته یا بل طرف ته دا دوغله پن مکوا چې نه دا معلومیږي ته څوک ته اهل حدیث یې ایا کدی وبندي صحیح سلوک ته مطلب د امام ابو حنیفه سره مقلد یا ایا که غیر مقلد ولا نشکاره کوي دا منافقت دي هغه ته د خپل لار مبارکي ماته د خپل لار مبارکي هغه پر خپل لار خوشالي زو پر خپل لار خوشاله او مش خلک پیسې نه پورته کوي او د پیسو ورته وای د مانځه بغیر وای په مانځه کې ضروري دي دا غسړی په مانځه کې نه پورته کوي ګناه کبیره ده بغیر د پیسو د پورته کېدو منځ دا ګناه کبیره ده د الله رسول یو سړی منځ وکړي راوي ورته ورس او داس وک د سره منځ وک خیر دو درې ور چې منځ وکړي بیا غراله ول یا رسول الله ما چیش کړی ول پیسې پورته کا پیسې دې نه دي پورته کړی پیسې پورته کا د الله رسول د خشم دا خبر ورته وکړه چې ستال منځ دا رقم نسې کی زره کم منځ ونه کوي نو پښتانه چې دي هغه منځ تباہ او برباد کوي د ګر جهان ډیر کوي تر ګر جهان منځ ډیر کوي تر ګر جهان پر مېن دي تر ګر جهان د منځ شوکیا دي لیکن زده نه دي سیده داینو بیا بیوقوفی ده داینو غټه بیوقوفی ده چې اسی بس منډه ترنده وي داغه نمازی را واخله د نمازی ګورل منځ خو دې ته ویل کی چې ما ته د ګناه راو ګرځیاو منځ خو داغه ته ویل کیږي لیکن زموږ خلک المنزل لاړ شي د المنزل چې راوځي په دکان کې تر ټول زیات درواغ بیا دی وایي هغه په ځای اعمال یې شي دي الته قران پاک یې شي دي لاندې بیا د یملا بیان لګوري دي او تر ټول لوی غل دی صحیح سلوک دانو که شورم والا راخلی پراپرټي والا راخلی دکانداران عام دکانداران راکې کته وایم لایانوم دغه د ټیک دم لایانوم را واخمام پکې را واخله سیده تر ټول زیات درواغ چې دی هغه مجوای ما برز ملګرو ته ویل مال د شورم والا او د اسلامي سره څه د شورم والا او د اسلامي سره څه د پراپرټي والا او د اسلامي سره څه ها منم په شورم کې به په زور کسان کې به یو نیک سړی پراپرټي کې په زور کسان کې به یو نیکی خو نس او ننوي ټګان غله پډماران دوکبازان دو نمبران چې دغه نهسته که په پیرانو کې دو نمبران ستنه پتا کې ولې نسته که په ملایانو کې دو نمبران ستنه پتا کې ولې نسته که په اجانو کې دو نمبران ستنه پتا کې ولې نسته صحیح سلو نو پیغمبر اسلام فرمایله ګوره تاسو من سم کوي پښتنول من تباہ کوي دلمنځه کور خراب کوي هیڅ والله که خبر دی والله که دا خبر دی چې الحمدلله ویل په منځ کې څه ده ولا که به خبر دی چې رکوع په منځ کې څه ده ولا که به خبر دی چې دا سجده په منځ کې څه ده په دې ولا خبر دی چې التحیات بس په شهر انا بل زوزي په وخت لیم نو تیرېدم د پنجابیانو کورونو نو تیرېدم بیا یو کښنی راځغلی ما ته انکل اپ نماز پڑھتے ہو ما تو کیوں نہیں پڑھتے وہی تلمنس کے کہ نہ کمال ولی نہ کوم ورزما موټه نه جوړه د تو بخرا دم یند دې په فکر باندې د څوک چې منځ کې دا ډیر وی الله والای نو غریبان څه په خبر یا ما وبور دم و د دې د خیال د نمازیان پښتانه ډیر نمازیان دي نو ډیر بزرګان دي نه بزرګان دي ټګان اغله تر ټګان لا زیات سید اوس بیا خو به یا مولوی صاحب پښتانه زوم پښتون یم سیدا بس پتوب ست په مش کپه ما کې خبرې بیا ځایم کوي نو ته نور خبرې بغیر سره ډیرو نه ضرورت چې دی اغستان نه مطلب خبرې سره خرابو بالکل به خبرې چې دی اغه نه خرابو